بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت انس بن نضر رضی الله تعالی عنہ یو صحابیو چې د بدر په جنگ کې شریک شوی نو، هغه ته د دې سیز سخت غم او درد و. په دې خپل نفس ملامت کولو چې د اسلام لومبی عظیم شان جنگ او ته په هغې کې شریک نشوې. دا یې ارزو وه که چېرته بل جنگ شو نو ارمان به پوره کړم. اتفاقا د احد جنگ پیښ شو، په هغې کې دی په لویه بهادرۍ او زړورتیا سره شریک شو. د احد په جنگ کې اول خو مسلمانانو ته فتح وشوه، خو په آخر کې د یوې غلطۍ په وجه مسلمانانو ته شکست وشو. هغه غلطي دا وه چې نبي علیه الصلاة والسلام څه کسان په یو خاص ځای مقرر کړي وو چې تاسو به دې ځای نه تر څو چې ما درته ویلي نه وي نه خوځئ، چې له دغې طرفه د دښمن د حملې ویره ده. هر کله چې مسلمانانو ته په شروع کې فتح وشوه او کافران په تیښته یې ولیده، نو دوی خپل ځای په دې خیال پرېښودو چې اوس جنگ ختم شو، تښتېدونکي کافرانو پسې تلل پکار دي چې د غنیمت مال حاصل کړی شي. د دې ټولګي سردار منع هم کړه چې دا نبی علیه الصلاة والسلام ممانعت دی چې تاسو د دې ځای نه مه خوځئ. خو دغې خلقو دا خیال وکړو چې د نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد صرف د جنگ د وخته پورې و. دغه ځای نه لرې شول او میدان ته ورسېدل. تښتېدونکي کافران دا ځای خالی ولیدو، نو له دغې طرفه راغله حمله یې وکړه. مسلمانان بې فکره وو، دې ناګهاني بې خبره حملې سره اخوا دیخوا شول او اول دواړه طرفونه د کافرانو په منځ کې راغلل. په دې وجه اخوا دیخوا پریشانه شول. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ولیدل چې مخامخ یو بل صحابي حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ روان دی. هغه ته یې وویل، ای سعده چېرته ځې؟ په الله مې د قسم وي د جنت خوشبو د احد د غر نه راځي. دا یې وویل او تره خو یې په لاس کې وه. د کافرانو په ګڼه کې ورننوتو تر څو چې شهید شوی نه و، واپس نه شو. د شهادت نه پس د هغه بدن وکتلی شو، نو غلبیل شوی و. د اتیاو نه زیات زخمونه د غشو او د تورو یې په بدن باندې و. خور دی د ګوتې په بندونو سره وپیژندو. کوم خلق چې په اخلاص او په رښتوني طلب سره د الله تعالی په کار کې ولګي، هغه ته په دنیا کې د جنت مزې راځي. دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په ژوندانه د جنت خوشبویي ویلې ده. که چېرته اخلاص په سړي کې راشي، نو په دنیا کې ورته د جنت مزې راځي.